بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمونږ د عامه سپارې د ترکیب دویم سبق ته انشاءالله. نن دویم سبق کې به مونږ دا درې آیاتونه دي. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. د دې لفظي ترجمه او ورسره مختصر ترکیب به کوو. نو عم د دې عن معنا ده باره کې، عن معنا ده باره کې، او ما معنا ده د څه. ما استفهامیه ده، د دې معنا د څه. یتساءلون، تساءل یتساءل، تساؤل د باب تفاعل صيغه ده، جمع مذکر غائب، فعل مضارع معلوم، او د دې معنا ده د یو بل نه تپوس کوي، هغوی د یو بل نه تپوس کوي. عن معنا ده باره کې. نبا خبر ته وي، یو عظیم خبر ته، یو علیشان خبر ته نبا وي، او عام خبر ته خبر وي، او عظیم یعنی لوی عظمت والا ډیر عظیم خبر. نو هغه څه شی دی؟ هغه د قیامت خبر دی. الذي هغه چې هم دوی فیه په هغې کې، فیه په هغې کې مختلفون اختلاف کوونکي دي، یو بل سره اختلاف کوي، هغوی اختلاف کوي یعنی اختلاف کوونکي دي. نو دا خو لفظي ترجمه وه. اوس راځو د دې ترکیب لا. نو دا عن دی، دا حرف جر دی، حرف جر. دا عم په اصل کې عن ما دی، عن ما. دا عم چې دی د طریقه زده کوي. ګورئ دا عن ما چې دی دا عن دی او دا ما دی. نو دا څنګه کله چې د حروف یرملون نه پس د کله چې د نون ساکن او د تنوین نه پس حروف یرملون راشي، کله چې د نون ساکن او د تنوین نه پس حروف یرملون راشي. یرملون چې دی هم د دې حروفو نه معلوم دی. ګورئ یا، را، میم، لام، واو، نون. دې شپږو حروفو کې یو حرف هم د نون ساکن نه پس راشي، نو دا نون ساکن به په دې حروفو کې مدغم شي، داخل بشي، پټ بشي پکې. نو دلته کې دا نون ساکن په دې میم کې پټ شو، نو دا موږ سره څه جوړ شو؟ عما. عما. اوس یو بله قاعده یاد وساتئ. کله چې په اسماء استفهام یا حروف استفهام باندې، اسماء استفهام یا حروف استفهام باندې حروف جاره داخل شي، یعنی شروع کی حروف جاره ولګي، نو که الف ورسره یا غالب به ختم شي. لکه دا اوس د عم معنی عم شو. دغه شان د من، دا ګورئ من ما، نو دا اصل کې ویل کېږي مما، مما. او دا بیا جوړ شوی دا من ما چې دی دا مم ما جوړ شوی، مم ما. ٹھیک شو په دغه قاعدې لحاظ سره. نو څنګه دلته کې په دې ما استفهامیه باندې دا من ولګېدو، نو د دې نون، دا نون ساکن په دې میم کې مدغم شو. نو کله چې د دې استفهامي نه پس مخکې دا من حرف جر ولګېدو، نو د دې حرف استفهام دا الف ختم کو، نو دا من ما چې دا مما شو. دغه شان عم ما، عن ما دا عم شو. ٹھیک شو جی. نو یو خدا د دې دا طریقه ده. او دویم دا عن حرف جر دی، ما استفهامیه، ما استفهامیه، محلن مجرور. محلن مجرور ورته ځکه وایو چې وګورئ دا حروف استفهام دا مبني دي، یعنی غیر متمکن دي. نو غیر متمکن دا مبني دي. نو مبنیات چې څومره دي دا د دې اعراب به موږ محلن وایو. محلن مجرور، محلن مجرور. نو جار د خپل مجرور سره متعلق مقدم، متعلق مقدم. مقدم معنا دا مخکې د خپل متعلق نه مخکې متعلق راغی. دا جار مجرور متعلق شو، نو دا چې چا متعلق کیږي هغه ته موږ متعلق وایو. یتساءلون، دا یتساءلون صيغه واحد مذکر غائب، صيغه جمع مذکر غائب، صيغه جمع مذکر غائب، فعل مضارع، فعل مضارع. په دې کې دا وو بعض خلک وایي که هم ضمیر هغه فاعل دی، خو د جمهور علماو رای دا ده چې دا واو ضمیر بارز، واو ضمیر بارز، ضمیر بارز. بارز معنی ښکارا، چې فاعل پکې څه ناڅه علامت ښکارا دی. ٹھیک شو جی. نو دا واو ضمیر بارز
دا د دې فاعل شو واو ضمیر بارز محلا مرفوع محلا مرفوع محلا مرفوع محلا مرفوع فاعل نو فعل د خپل فاعل فعل یتساءلون فعل د خپل ضمیر بارز مرفوع محلا مرفوع فاعل سره او د خپل متعلق مقدم فعل د خپل فاعل فعل با فاعل دې ته بزولی کوم فعل با فاعل فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه انشائیه شو جمله فعلیه انشائیه شو انشائیه ورته ځکه وایو چې استفهام دی په شروع کې استفهامیه نو دا جمله انشائیه لس قسمونه دي یعنی امر نهی استفهام نو دا استفهام کې حرف استفهام په شروع کې راغلی نو دې ته موږ جمله فعلیه انشائیه وایو نو دا موږ سره جمله فعلیه انشائیه شو عن حرف جر ما استفهام استفهامیه محلا مجرور جار مجرور متعلق مقدم شو یعنی د خپل فعل نه مقدم شو مقدم معنی مخکې شو د خپل فعل نه دا چې د چا متعلق کیږي هغه نه مخکې شو نو ځکه ورته مقدم وایي مؤخر رسو ته وایي مقدم مخکې ته وایي نو دا د یتساءلون فعل فاعل متعلق کیږي دا جار مجرور د دې متعلق کیږي نو ځکه دته موږ او داتې رستو دی نو ځکه دته موږ متعلق مقدم وایو او یتساءلون صيغه جمع مذکر غائب فعل مضارع اسباب تفاعل او دې کې واو ضمیر بارز محلا مرفوع فاعل نو فعل د خپل فاعل او مقدم دا متعلق مقدم سره جمله فعلیه انشائیه شوله ها اوس مخکې دی عن النبأ العظیم نو د دې عن حرف جر شو عن حرف جر النبأ دا موصوف شو نبأ دا محلا مجرور نبا محلا مجرور نبا لفظا مجرور ذکر نبائی گوره دی باندې کسره دا نو دا د عند وجنه دی لفظا مجرور موصوف العظیم صفت اول العظیم صفت اول ٹھیک شو جی الذی اسم موصول الذی دا اسم موصول شو نو دا اسماء موصوله دا هم دغه دی محلا راضی ٹھیک شو جی نو الذی اسم موصول الذی اسم موصول الذي اسم موصول هم ضمیر منفصل محلا مرفوع هم ضمیر منفصل دا متصل نه دی منفصل دی محلا مرفوع مبتدا او فی حرف جر دا فی حرف جر دے حرف جر او دا ها ضمیر متصل محلا مجرور ها ضمیر دا ها ضمیر متصل ځکه د فعل سره د خپل د حرف جر سره متصل دی ها ضمیر متصل محلا مجرور یعنی دا محل د فی نه پس فی حرف جر نه پس مجرور راځي خو دا حروف یعنی ضمائر اسماء موصوله اسماء اشارات
دا ټول مبني دي نو دا مبني ټول مونږ دې ته که هغې باندې زیر وي که زبر وي که پیش وي نو مونږ هغې ته دغه نه وایو لفظا به نه وایو ځکه هغه محلا مجرور وي مبني وي او مبنیاتو باندې چې کوم دغه راځي دا حرکات راځي نو هغه د هغې خپل اصلي حرکت نه وي هغې اعراب بیا محلا راځي نو فی حرف جر فی حرف جر فی حرف جر د خپل مجرور سره محلا مجرور د خپل مجرور سره فی حرف جر د خپل مجرور سره دا متعلق مقدم شو متعلق مقدم متعلق مقدم نو ګورئ دا بیا مقدم شو مخکې شو او مختلفون چې دی که نه دا مختلفون دا صیغه اسم فاعل صیغه اسم فاعل صيغه اسم فاعل یو فاعل وي یو اسم فاعل وي په دې باندې به انشاءالله پوهم کم مخکې ما په دې کې عین مصرف کې د دې بحث کړی دی اسم فاعل او په دې کې هم ضمیر صيغه اسم فاعل دی که هم ضمیر مرفوع محلا فاعل هم ضمیر مستتر هم ضمیر مستتر هم ضمیر مستتر مستتر معنی نه پټ دیکھے هم ضمیر مستتر هغه پکې مستتر معنی پوشیده پټ نو هم ضمیر مستتر فاعل محلا مرفوع فاعل محلا مرفوع ځکه فاعل مرفوع وي نو دا مونږه محلا مرفوع فاعل وایو فاعل خجی نو اوس دا صيغه اسم فاعل صيغه اسم فاعل صيغه اسم فاعل صيغه اسم فاعل د خپل فاعل سره دا شبه جمله شو شبه جمله دا جمله ناراضي ځکه دا اسم فاعل دا جمله ناراضي شبه جمله دا شبه جمله شو او بیا دا شبه جمله چې دا نو دا د خپل خجی دا د خپل فاعل دا صيغه اسم فاعل د خپل فاعل او متعلق دا متعلق دی د خپل فاعل او متعلق سره شبه جمله دا شبه جمله چې دا شبه جمله دا د دې هم ضمیر مبتدا لپاره خبر شو شبه جمله خبر شو دا مبتدا د خپل خبر سره دا مبتدا د خپل خبر سره دا صله شو دا اسم موصول د خپل صله سره دا صفت ثانی شو صفت ثانی ٹھیک شو جی اوس دا نبا موصوف نبا النبا موصوف د خپل دوانو صفتونو صفت اول او د صفت ثانی د دوانو سره دا د دوانو سره د صفت اول او د صفت ثانی د دوانو سره دا مجرور شو مجرور دا حرف جر د خپل مجرور سره دا حرف جر د خپل مجرور سره دا بیا متعلق شو متعلق فعل د فعل محذوف متعلق فعل محذوف دا متعلق شو د فعل محذوف متعلق فعل محذوف خجی اوس دې لمونږه به یتساءلون فعل محذوف رو باسو یتساءلون دا فعل با فاعل او د خپل متعلق سره یتساءلون دلته ورله یو بل رو باسي یو خو د خپل یتساءلون لري نو کته د دې متعلق کې او کنه دلته ورله بل یتساءلون رو باسي یتساءلون فعل با فاعل په دې کې دا واو ضمیر مرفوع متصل فاعل دی محلا فاعل دی
نو دا یتساءلون فعل د خپل فاعل او متعلق سره یتساءلون فعل د خپل فاعل او متعلق سره یتساءلون فعل د خپل فاعل او متعلق سره جمله فعلیه خبریه شو جمله فعلیه خبریه ٹھیک شو جی نو دا دوه ځای ترکیبونه مونږ وکړل د دریو آیاتونو ترکیبونه وشو دا یو ځان له جمله فعلیه انشائیه شوه او دا د دوو آیاتونو چې کوم ترکیب هم وکړو نو دا ځان له جمله فعلیه خبریه شوه د اول عما یتساءلون دا جمله فعلیه انشائیه شوه عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون د عن النبأ العظیم دپاره مونږ بیا یتساءلون راوښکلو فعل محذوف نو دا عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون دا دواړه دغه شو د دې یتساءلون متعلق شو او یتساءلون فعل د خپل فاعل او د خپل متعلق سره جمله فعلیه خبریه شوله نو دا زمونږه د دریو آیاتونو ترکیب ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقه الكلام